ابو جهل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن د اسلام دشمن تاسو معلوم دی. یو ځل کافر ناس دي خانه کعبه سره ناس ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغله نیت وته د موزیکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمون د خو پیغمبر به مسکول نو وګد قیام به کولو او سجده به وګدو رکوع به وګدو موږ نزان مخلص او اقدام او دا الله پاک دې لوی نعمت د خپل خو پیغمبر اتباع کول موږ نزان مخلص او چې قیام د قیام پرنی رکوع د رکوع پرنی سجده د سجدي پرنی د خپل پیغمبر اتباع کول رکوع کې اطمینان په سجده کې اطمینان قیام بکلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده وکړه ابو جهل سره کافر ناس دي نو ابو جهل وی چې سوکشتا فلان کیږي کې او حلال شوی دی چې دا غي او غلره او کلمه او غغن اغراړي او دې سړی د پاسې کی چې دې کله سجدي ته لاړ شي دا ابو جهل امیر دی د امر تاسو تمامه خیر دی عقبه ابن ابي معيط په دغه کافرو کې ناس زر پاسې دي لو سیب دا کار وزکم هغه پاسې وی چې حالا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بسجدي ته لاړ نو سجده به وګدو هغه لاړو غغن دې ټول راړو لره په پیژنې کنه چې سم غن وی پکې غوشي وی پکې سوټي وی پکې لهراو او درون وی سمره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قتل شاته ولاړو چې څنګه سجدي ته لاړو نو پیغمبر علیه السلام په دی ولی باندې کې په پسټ د پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پروت الله ته جوړل حضرت فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام لور بیبي معصومه و هغه ته چا خبر وکړه هغه کور نه راوځ غلیدا او سپه مشکل سره غلره لري رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر پورته کو وی فرمایل اللهم عليك بقريش اللهم عليك بابي جهل اللهم عليك بعقبه یا الله دا فلان کې قتل کې فلان کې قتل کې فلان کې قتل کې نمونه واغشت چې د چا نمونه واغشت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای چې ما ټول قتل چې په بدر کې ټول مسلمانانو د لاسه قتل شو مردار شو ابو جهل قتل شو امیہ ابن خلف قتل شو عقبہ ابن ابي معيط قتل شو نور چې څو پاره یو امر کړو وینا کړیو عقبہ فاسدل هغه فعلا دا کار کړو مباشر یو امر دی یو مباشر نور کافر پاګه ټول راضي او خوشاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هاتک کوونکې پاګه باندې امر کوونکې چاته چې دا کار وکا پاګه باندې رضا اختیارونکې خوشحال چې ټکی وکړ دا ټول په دې کې ملوث او غټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه په لاس قتل شو ابو جهل ماشومان وجل ځان ته سوي او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې ورپسې لاړ زخمی حالت کې پروت دی پسینه وته کې ناس وي افسوس پدې کوم چې د قانانو وجلم د مرګ په وخت کې دا وي دومره متکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا د موسی د فرعون ډیر زیات سخت په فرعونیت کې ادم رذلیل شو چې د دوه وړو ماشومان د لاسه قتل شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وتوي ګیره ونی وته چې ابو جهل وتوي چې سو شو سره مو وجلو سره کنه پرې کو ابو لهب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړو زوی ته ویلو چې لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کنزل وکړه امرو هغه په دومره خراب قتل باندې مړ شو چې د بدر نه پس یو سورہ تیر شو هغه پسې د دانه وروته تعاون دوه داسې دانه په وروته چې هغه نه بغند لو دا غیر وجه نه به ټول بدن نسوړ بوینتلو او بدن په ژوندون باندې ښه شو ټول تلری شو زامن تلری شو اولاد تلری شو د مکه په سردارانو کې مانو بسر ډیرو ابو لهب پرشتہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې کول بیس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته به خیره کولی تبا لك لهذا جماعتنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی تتباش الیاذ بالله دې لپاره دې موږ راغون کړو الله جل شانه قهر خداوندی داغه مبارک په قران پاک کی صورت نازل تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب الله پاک ته چا د خیرو ضرورت نشته لیکن د مسلمانانو د زړه د سکون لپاره چې د مسلمان زړه په یخشي خیره په قران پاک کې نازل کړي
تبت یدا ابی لهب، د ابو لهب لاسونه تباه شول، مات شو، وتب او دی هلاک شو. دغه ابو لهب بیا څنګه مړ شو؟ بیا چې خپل خپلوان په ډډه شو، درنګۍ بوی به ترې تلو، په هغې کې مردار شو. 3 ورځې مسلسل د ده لاش پروتو، څوک ورته نږدې کېدل نه، د سردارو د مکې. بیا په آخر کې اهل و عیال لګیا شول، نو توریان یې راوغوستل، بش غریبانان مزدورکار خلک. هغې ته یې ویې چې دومره پیسې به درکړو، د ده د لاش راکاږئ، یو ډوغل ورته وکنئ او په هغې کې ښخ کړئ. هغې په لاس و هغه لاش نه راښکلو، حالانکې توریان سخت خلک دي، بلکې هغې په لرګو باندې غټې غټې ډاګې راوړې، لکه څنګه چې د شټرنګ ته ولاړې، او د ده هغه لاش یې په هغې باندې وردیکه کو، کونج یې ورته کنستې او په هغې کې ښخ کړو، پرې د پاسې خاور راوړو، دې داسې مردار شو. الله جل شانه د ده په باره کې قرآن پاک کې سورت نازل کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بددعا د ده په باره کې قبوله شو. امیه ابن خلف غټ سردار د بدر په میدان کې د یو مرئي او غلام د لاسه قتل شو، حضرت بلال رضی الله عنه چې مخکې مرئي او د رنګ تور دی. عبدالرحمن ابن عوف سره د جاهلیت په زمانه کې یاري و دوستی و سره. امیه ابن خلف ورته وایي چې څه چلو که د بچ کولو کوشش مې کو. هغه مخکې ښځې ته ویلي چې ما ته داسې ښکارېږي پیغمبر علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادولو چې محمد زما باره کې خیره کړې ده، زه نه ځم بدر، زه مړ نه شم څنګه. پیغور ورته یو بل ورکړو، نو بیا لاړو. چې لاړو نو د حضرت بلال رضی الله عنه د لاسه قتل شو. عبدالرحمن ابن عوف ته وایي چې بچ کوم یې، نو هغه روان کو بچ کولو یې، ځکه چې مخکې معاهده یې ورسره کړې وه. ورته وایي چې پروزه خلک درپسې را روان دي، مړ کوي. نو پرېوتو، د پاسه باندې کېناستو، نو د هغه بدن غټ و. نو حضرت بلال رضی الله عنه سره د نورو حضراتو لاړو، ورته وایي چې بچ کولی رانه نه شي. نو په خېټه کې به د توره نیغه ومنډله لاندې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خپه هغې سره زخمي شوي او ټوټو ټوټې او دومره غټو چې راښکلې، نو خپه بې بېله شوه، لاس بې بېل شو، ټوکړي ټوکړي شو په میدان د بدر کې. امیه ابن خلف. عقبه ابن ابي معيط نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته بوتلو، په لاره کې د مسلمانانو د لاس قتل شو. دا هغه کس چې چا هغه لرې راوړی.